بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. مرګلو تیرو درسونو کې موږ هم د آبجکټ پروناونس تر څنګ په انټنسیو او ریفلیکسیو پروناونس خبرې وکړې. مختصر غواړم چې په تیر درس مرور وکړم، کیدای شي ځینې مرګلي په تیر درس کې موجود نه وي. هغه دا چې ریفلیکسیو پروناونس او انټنسیو پروناونس یعنی دواړه پروناونس چې دي، یعنی عین کلمه لکه مای سیلف یا اور سیلفز یا یور سیلف یا یور سیلفز، هم سیلف، هر سیلف، ایټ سیلف، دا ټوله هم د ګرامر له نګاه ریفلیکسیو پروناونس دي، هم انټنسیو پروناونس دي، خو په استفاده کې او په کارونه کې د دوی بیا توپیر کیږي. کله ما درته ویلي چې اکثره یا معمولا چې د ورب نه شاته کارول شوي وي دا ریفلیکسیو پروناونس دي، چې دا ریفلیکس یعنی انعکاس کوي بیک ټو د سبجکت، واپس هغه فاعل ته انعکاس کوي، ځکه ورته ریفلیکسیو پروناونس وایي. ریفلیکسیو پروناونس ما درته ویلي چې تاسې په دې ثابتوی شئ چې دا ریفلیکسیو پروناونس دي چې که چېرته د جملې نه لرې کړي نو د جملې مفهوم او معنا له منځه ځي، معنا نه ورکوي اصلا، نو هغې صورت کې دا ریفلیکسیو پروناونس وي. او انټنسیو پروناونس ما درته وی چې معمولا د سبجکت نه شاته راځي، نو کله چې د سبجکت نه شاته راشي هغه بای فریست هم تللی شي، یعنی اخیر د جملې کې بای نه وروسته هم په اخیر د جملې کې کارول کیږي. ما درته ویلي چې د انټنسیو پروناون تاسې په دا معلوموی شئ کله چې جملې نه لرې کړي او د جملې معنا او مفهوم تغییر ونه کړي نو دا انټنسیو پروناون دی، یعنی کوم رول نه لري بلکې د تاکید دپاره کارول کیږي. کله کله موږ دغه اګزلري ډو ډز ډیډ هم چې دی ډو ډز په سمپل پریزنټ ټینس کې او ډیډ په سمپل پاست ټینس کې د امپاتیک یا د تاکید دپاره کارولی شو. یعنی که لرې هم کې د تاکید دپاره یو شی چې کارول کیږي دا په دې معنی چې که د جملې نه لرې هم شي په جملې ترکیب کې کومه تغییر تحول نه راځي. مثلا که زه سمپل پریزنټ ټینس کې ووایم چې آی ګو ټو سکول ایوری ډے، زه هره ورځ مکتب ته ځم، که د خبره باندې تاکید وکړم څوک ووایي چې ته هره ورځ مکتب ته نه ځې، زه د تاکید په خاطر وایم چې آی ډو ګو ټو سکول ایوری ډے، آی ډو ګو ټو سکول ایوری ډے، زه هره ورځ مکتب ته ځم، د ډو د تاکید دپاره و. نو که دا زه لرې هم کومه جملې کې کوم فرق نه راځي، آی ګو ټو سکول ایوری ډے، ډو مې لرې کړو. همداسې نو مای سیلف یعنی انټنسیو پروناونس همداسې دي. او دې تر څنګ آبجکټ پروناونس باندې مو خبرې وکړې، هغه کومه ستونزمنه خبره نه دی، خو آبجکټ پروناونس معمولا د جملې په اخر کې راځي. آبجکټ ځکه ورته وایي چې هغه معمولا ریسیور اف ان اکشن وي یا یو عمل پې واقع کیږي د فایل. نو اوس مرګلو نن چې کومه ما موضوع انتخاب کړې ما لیکلی دی هغه ډیګریز اف ان ایډجکټیو ان ایډورب دی، یعنی د ایډورب یا د صفت یا ایډجکټیو ډیګریز یا درجو باندې خبرې کوو. نو مننه مرګلو دا چې خواجه طوفان نوره مرګلي وحید الله اسمت ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام. مرګلو نن درس مهم دی او د درس حجم هم نسبتا زیات دی او نسبتا ممکن مغلق هم وي، نو په دې اساس زه درس شروع کوم. د کمره اړوم تختې ته، وبخئ نه پوهېږه به غلط، وبخئ زه به د کمره واړوم تختې ته چې درس شروع کوو. بیا نو تاسو مرګلو که کوم پوښتنې چې شی ولرئ نو بیا کوی شئ چې هغه په کمنټونو کې مطرح کړئ. زه به د ګروپ هم لږ لرې کړم. نو ښه فکر کوم چې اوس ګروپ شم. ښه مرګلو نن چې کوم تاریخ دی، نن 18 د مارچ یا د دریمې میاشتې 18 تاریخ دی، مارچ یا دریمې میاشتې 18 تاریخ دی د 2019 کال. نو اوس ډیګریز اف ان ایډجکټیو ان ایډورب، زموږ موضوع چې دی مرګلو دا هغه دی ډیګریز اف ان ایډجکټیو صفت. ایډجکټیو مرګلو صفت ته وایي، یا که د صفت ان ایډورب د دغو ایډورب، نو د دغو دوو درجه دغو باندې خبرې کوو چې صفت مرګلو معمولا تاسې ډیګریز اف ان ایډجکټیو سره بلد دی، خو دا چې استادان ایډورب نه وایي ځکه موږ د ایډورب ډیګري لرو، عین لکه څنګه چې د ایډجکټیو ډیګري لرو همداسې لکه د ایډورب ډیګري موږ لرو. نو دا اول زه درته مختصره خبره وکړم چې د ایډجکټیو او ایډورب لږ واضح شي چې تاسو ایډجکټیو یا صفت څه ته ویل کېږي. ایډجکټیو معنا موږ صفت، او دغه ایډورب چې دی دې ته قید وایي، قید.
نو موږ لږ دې په خاطر چې واضح شي چې adjective چې شی دی adverb چې مخکې د دې نه چې د دې درجه بندۍ ته لاړ شمه یعنی degrees یعنی درجې of an adjective د یو صفت and adverb او د یو قید یعنی کومې درجې لري مخکې د دې نه چې د دې درجه بندۍ ته لاړ شمه مختصر په adjective درته وایم چې adjective چې شی دی دا مرګلو دغه ځای باندې اول باندې فشار راوړی adjective نو داسې ما وایي چې adjective داسې یعنی ځینې مرګلي دلته adjective اول باندې صفت ته adjective وایي صفت مرګلو چې شی دی adjective describes یعنی تشریح کوي چې شی کوي describes دا معنا چې تشریح کوي واضح کوي describe معنا تشریح کول adjective describes چې شی describe کوي noun اسم or یا pronoun یا ضمیر ما درته وویل چې دی اسم خو نوم دی او pronoun معنا چې قایم مقام دی اسم یعنی چې شی چې دی اسم په ځای کارول کیږي هغې ته pronoun وایي نو adjective وظیفه څه دی وایي adjective describes noun or pronoun مختصر یعنی صفت هغه څه ته ویل کیږي چې هغه اسم یا د اسم قیم مقام یعنی ضمیر یا اسم یا ضمیر تشریح کوي یا د اسم او ضمیر څرنګوالی ښیي چې د اسم او ضمیر څنګه دی ځکه ووایم یو اسم ووایم زه وایم Afghanistan is a promoted country Afghanistan is a good country افغانستان یو ښه هیواد دی نو د افغانستان ناون دی د دې څرنګوالی یې وښودو چې څنګه هیواد دی نو ښه د ګوډ چې دی دا ورته صفت شو دې ته adjective وایي یا ضمیر که زه ووایم چې he is tall هغه جګ دی he is short هغه لنډ دی یعنی قد لنډ دی نو مطلب دا دغه he ضمیر ځکه ووایم یا اسم که ووایم چې Ali is tall Ali جګ دی چې دی جګ دغه ټال چې دی دا صفت د adjective دی ولې adjective دی ځکه چې دغه اسم دغه noun څرنګوالی یې وښودو چې د noun چې دی دا څنګه دی نو یو شی چې noun تشریح کړي چې د څرنګوالی یې وښیي هغې ته adjective نو ټال دلته adjective دی یا که زه دغه ځای کې د علي یا د noun په ځای him استفاده کړمه he is tall که زه وایم چې he is tall نو دغه pronoun شو ځکه چې د علي په ځای چې شی چې د اسم په ځای استفاده شي هغه ضمیر یا pronoun وي نو کله چې مو pronoun هغه کړو نو بیا هم tall adjective شو ولې ځکه چې د pronoun تشریح کوي چې pronoun په کوم حالت کې دی او adverb چې دی مرګرو adverb درې شیان تشریح کوي هم verb هم adjective په خپله او هم بل adverb خو اصلا موضوع چې دی موږ ډیګریز دی نو زه اوس ځمه دغې باندې اوس ځمه ډیګریز یا درجو ته چې دا څو درجې لري مرګلو صفت یا قید چې دی دا درې درجې لري چې کارول کیږي چې یو ته پازیټیو وایي یو ته وایي چې پازیټیو ډیګري پازیټیو یو ته وایي چې پازیټیو ډیګري او بل ته وایي چې کمپیریټیو degree او دریم ته مرګلو وایي چې superlative نو دغه صفت adjective یا adverb چې دی دا د درې درجې لري یا درې degrees لري چې یو ته وایي چې positive degree of an adjective او comparative degree of an adjective یا adverb and superlative degree of an adjective or adverb مرګلو هر کله چې تاسې یو صفت یعنی adjective یا قید یا adverb د دې درجې ښیئ نو دا به درې قسمه درجې لري یا به positive یا comparative او یا superlative بله درجه نه لري ښه اوس positive degree څه ته وایي او comparative او superlative څه ته وایي مرګلو positive degree فقط دې ته ویل کېږي دې کې مقایسه نه وي فقط یو شخص یعنی یو اسم یا یو قید یا یو ضمیر بیانوي چې دا څنګه دی لکه مخکې مې فقط یو مثبت اول ساده فارم دی کې کارول کېږي ساده فارم لکه زه وایم چې ګوډ یا باد یا ټال یا های لوړ جګ ټیټ خوشحال خفه هاپي یا مثلا وایم چې interesting یا interested beautiful handsome
هینډسم ښکلي ته وایي هینډسم. نو ملګرو دغه ټول چې دي دا پازیټیو ډیګري کې he is a good boy, he is a tall boy, this wall is high, I am happy, he is handsome, she is beautiful. نو دغه ټوله دې کې صفتونه کارول شوي دي. کله چې صفت د اول فقط مقایسه نه وي، فقط یو وایي چې she is beautiful هغه ښکلې دی، د beautiful صفت دی د پازیټیو ډیګري دی، دا د صفت یا adjective positive degree of an adjective دی. او مثلا که زه چې he is tall هغه جګ دی یعنی قد لوړ دی. د ټال چې دی خاص په پازیټیو ډیګري کې د دې د پازیټیو ډیګري اف ان adjective دا مقایسوي نه دی. خو کمپیریټیو چې شته وایي ملګرو کمپیر مقایسه کول، کمپیر مقایسه کول، کمپیریټیو مقایسه دا مقایسوي درجه دی، مقایسوي. کله چې دې کې ته کمپیریټیو ډیګري یخته وایي چې ته یو شی مقایسه کوې. مثلا یو پرسن یا دوه اشخاص، persons یا people، صحیح شو، یا people یعنی دوه یا د دوه اشخاص. څو اشخاص؟ دوه اشخاص د یو بل سره چې ته مقایسه کوې دا کمپیریټیو ډیګري دی، فقط دوه. او یا دوه کله چې شیان یا things، two things، کله چې دوه شیان ته د یو بل سره مقایسه کوي. مثلا دا مرکر دی، د دې مرکر سره ته مقایسه کوي، نو دا کمپیریټیو ډیګري کې راځي. داسې وایي چې دا مرکر د دې په نسبت ښه دی، یا دا مرکر د دې په نسبت جیګ دی، یا دا مرکر د دې په نسبت قیمته دی، یا دا مرکر د دې په نسبت ارزانه دی. نو کله چې ته دوه شیان یا دوه اشخاص یا دوه څه شی یا دوه ځایونه places دغه ته چې د یو بل سره مقایسه کوي دغه کمپیریټیو ډیګري اف ان adjective یایي. په کمپیریټیو ډیګري اف ان adjective یا adverb دې کې به همیشه تاسې دوه اشخاص یا دوه شیان یا دوه ځایونه د یو بل سره مقایسه کوئ. ملګرو د دوه نه زیات نه. کله چې فقط د یو چا صفت وشي هغه پازیټیو ډیګري کې وي. کمپیریټیو ډیګري دې ته وایي چې کله دوه شیان یا دوه اشخاص یا دوه ځایونه د یو بل سره ته مقایسه کوي، یو بل سره دوه شیان، ډیر نه، فقط دوه شیان خپلو منځو کې یو بل سره مقایسه کوي، نو دغه مقایسوي حالت د قید یا صفت ته کمپیریټیو ډیګري اف ان adjective او adverb ویل کیږي. ښه، درېیمې مرحلې ته ملګرو سوپرلیټیو. سوپر که تاسو نوم لیدلی وي وایي دا سوپر پاور دی، فلانی هیواد په ټوله نړۍ کې سوپر پاور دی، یا مثلا فلانی هیواد په اسیا کې سوپر پاور دی، فلانی هیواد په اروپا کې سوپر پاور. نو مطلب د سوپر دا معنی چې کله ته یو کس د ډیرو کسانو سره مقایسه کوي، یا یو شی د ډیرو شیانو سره مقایسه کوي، یا یو ځای د ډیرو ځایونو سره مقایسه کوي. نو کله چې دغه یو شی د دوه یا د دوه نه زیاتو اشخاصو سره مقایسه شي دا سوپرلیټیو ډیګري دی. یا یو د ډیرو سره، یو ځای د ډیرو سره، یا یو مثلا شی د ډیرو شیانو سره مقایسه شي دغه سوپرلیټیو ډیګري اف ان adjective او adverb ویل کیږي. اوس مهمه خبره دا ده ملګرو چې څنګه کمپیریټیو ډیګري جوړه کړو، څنګه سوپرلیټیو ډیګري جوړه کړو او پازیټیو ډیګري خو بیخي اسانه دی. ځکه اسانه ده چې ته یو شی بیانوي. زه وایم پازیټیو خو بیخي اسانه دی، he is a good student، هغه ښه شاګرد دی، نو دا خو دی اول فرم کارول کیږي good. مثلا she is happy today، نن ورځ هغه خوشحاله دی، نو د هاپي دا خو اول درجه دی. مهمه خبره موږ تاسې بحث په څه شي کې دی؟ کمپیریټیو او سوپرلیټیو، چې څنګه موږ پازیټیو ډیګري کمپیریټیو او سوپرلیټیو ډیګریو ته بدل کړو. دا مهمه خبره ده. راشه چې په دې خبره وکړو چې څنګه پازیټیو خو اسانه ده، څنګه اوس کمپیریټیو او سوپرلیټیو ته بدل کړو. اوس به په دې باندې په جزئیاتو خبرې وکړو ملګرو. هېڅ سختي نه لري، سخته خبره نه ده، ډېر عادي به بدل شي. ښه، پازیټیو ډیګري یو څو ټکي درته لیکم ملګرو، هېڅ سختي نه لري. پازیټیو ما درته وویلې چې پازیټیو ډیګري of an adjective که دغه صفت وي، adjective که adverb دی، صحیح ده؟ adverb که دا صفت یا قید. مثبته درجه خو ما درته وی چې فقط بیانوي. he is مثلا he is good boy، هغه ښه هلک دی، good
boy. نو د ګوډ چې دی دا صفت دی ځکه چې دغه ضمیر he define کړی describe کړی دی چې دا څنګه دی. He is good boy. He is tall boy. He is bad boy. He is handsome boy. Handsome. He is intelligent boy. Intelligent وخيار ته وایي. هغه وخياره لږ دی. He is smart. He is smart. هغه وخيار he is smart boy. نو دغه ټوله مرګلو چې تاسو دا ټول صفتونه چې دي د دې لپاره کاروای شئ. خو یو شي ته مو فکر وي مرګلو موږ تاسو he is bad boy. هغه بده لږ دی bad. نو یا دا هم صفت دی د بیډ موږ تاسو پښتو کې نه ده چې دې ته موږ تاسو غیبت وایو وایي دغه صفت دی د ښه هلک دی چې وویلې غیبت خو چې بد دی وویلې دا صفت دی او دا د غیبت وکړو د بد هلک دی چې وویلې دا غیبت دی نه غیبت په نامه شی نشته په انګلیسي هغه کې دا ټول صفت دی د دې لپاره اډجکټیو کارول کېږي ولو که تور ووایي سپین ووایي ښه ووایي بد ووایي دا ټول صفتونه دي د دې لپاره اډجکټیو کلمه کارول کېږي غیبت په نامه دلته ګرامر له نګاه نه شی نشته نو هی از ا بیډ بوای د بد هم دلته صفت دی ښه او یا اډورب ځکه وایم چې هی رنس هغه منډې وهي هی رنس فاست تیز هغه تیزه منډه وهي نو ګوره مرګلو دا قید دی چې شی دی اډورب دا هغه قید دی فاست تیز خو دا positive degree of an adverb دی دا اول هغه د موږ مقایسه کړی نه دی دغه ولې قید وایي مرګلو چې دا هغه ورب دی ورب یې تشریح کړی دی دا یې نه دی تشریح کړی چې هغه تیزه منډه وهي د منډې وهل تیز دی کله چې ورب چې شی ډیفاین کړي هغې ته اډورب وایي یا اډجکټیو ډیفاین کړي هغې ته اډورب وایي یا بل اډورب ډیفاین کړي هغې ته اډورب وایي ښه دا خو مثبته درجه وه هېڅ مشکل نشته اوس راځو اصلي موضوع ته چې هغه کمپیریټیو ډیګري دی چې شی کمپیریټیو مقایسوي comparative degree of an adjective یا adverb دې کې مرګلو دوه خبرې دي اول که فکر دی وي تاسو ته ما په سیلیبل کې یو خبره کړې وه سیلیبل ما درته وویلې چې سیلیبل هغه موج ته ویل کېږي چې د خولې نه راوځي سیلیبل هغه موج ته ویل کېږي چې د خولې نه راوځي مثلا که زه ووایم ما درته وویل چې هر سیلیبل په انګلیسي کې باید حد اقل یو واویل ولري چې واویل ونه لري سیلیبل نه تشکیلیږي هر سیلیبل په خپل ترکیب کې حد اقل باید یو واویل ولري مثلا زه وایم چې ګوډ دا ګوډ څو سیلیبله دی دا صفت دی اډجکټیو دی خو one syllable adjective دی دا one syllable adjective دی ځکه چې یو موج د خولې نه راووتو که زه ووایم مثلا handsome دا صفت دی خو څنګه handsome دوه سیلیبله مو خولې نه راووته دوه موجونه مو خولې نه راووته دا معنا چې دغه دا صفت دی adjective دی خو two syllable adjective دی چې دی two syllable adjective ځکه دوه موجونه handsome وګوره دوه موجه خولې نه راووته چې دوه موجه راووته موج ته سیلیبل وایي نو دا معنا چې دا two syllable adjective دی صفت دی خو two syllable دوه سیلیبله دوه موجه اوس وګورئ مرګرو ایز دغه سیلیبل به حد اقل یو واویل لري دا سیلیبل به هم یو واویل لري حد اقل وګوره دې کې ای شته یو واویل شته دې کې خو دوه واویله دي خو کم از کم یو خو به حتمن وي هیڅ امکان نه لري چې سیلیبل بغیر د واویلو د موجودیت ته تشکیل شي حتما اوس که زه بل شی ووایم beautiful ښکلې ته وایي beautiful وګوره یو beautiful څو سیلیبله دی مرګلو دا هم صفت دی adjective دی خو څو سیلیبله دی 3 دغه وایي چې 3 syllable adjective 3 syllables دا مرګلو دغه 3 سیلیبله adjective وایي صفت دی خو 3 syllables adjective دا 3 سیلیبله دی دا حد اقل باید 3 واویله ولري حد اقل 3 واویله ځکه چې 3 سیلیبله لري بی په دې کې خو 2 واویله دي 3 واویله دي
ټي په دې کې یو واویل دی فول په دې کې یو واویل دی تقریبا 3 واویل څه چې دا کې بیخي 15 واویل دي نو حد اقل 3 واویل خو باید وي نو مطلب دا چې مرګلو تاسو اول باید په سیلیبل پوه شئ چې د صفت چې دی د اډجکټیو دا یو سیلیبل دی 1 سیلیبل دی 2 سیلیبلز دی 3 سیلیبلز دی 5 سیلیبلز دی څومره سیلیبل لري نو ځکه چې موږ درس په همدې موضوع بیا راڅرخیږي نو تاسو خدای دې وکړي چې په دا خبره پوه شوي وئ چې سیلیبل هغه موج ته وایي چې د خولې نه راوځي یو دویم دا چې هر سیلیبل حد اقل باید یو واویل ولري که واویل ونه لري سیلیبل نه تشکیلیږي دوه دریم دا چې موږ دا زده کړه چې یو صفت د 1 سیلیبل دی که 2 سیلیبل که 3 سیلیبل اوس زه یو شاید تاسو ته مثال وایم که زه وایم چې پریټي ښکلې ته وایي پریټي دا هغه د 2 سیلیبله دی یو دوه نو مرګلو تاسې به ووایه چې دا خو صحیح دی دې کې یو واویل شته دې کې واویل کومه نه دی مرګلو دغه وای چې دی د سیمې واویل دی دا چې دی دا هم سیمې واویل دی دا نیمه واویل دی دا هم واویل دی نو دا 2 سیلیبله دی دا صفت دی اډجکټیو دی خو 2 سیلیبل اډجکټیو دی ښه چې دا مو زده کړه دا طریقه ما وایي چې درته وایم چې وای څنګه ښه کمپیریټیو ډیګري ته اوس راځو چې دا کمپیریټیو ډیګري اوس تاسې پوهیږئ دې کې 2 خبرې دي مرګلو کمپیریټیو ډیګري کې 2 خبرې یو اکسپشن درته وایم زه باید 3 خبرې اسان وکړم 1 سیلیبل اول کمپیریټیو ډیګري کې که چېرته صفت یا اډورب 1 سیلیبل وي یعنی یو سیلاب ولري تاسې به اخر ته ورچوئ ای آر چی شی ای آر به ورچوئ بیا به دین کاروئ دین بیا به دلته بله فقره کاروئ په 1 سیلیبل کې کله چې کمپیریټیو ډیګري ته بدلوئ د صفت چې 1 سیلیبل اډجکټیو وي نو کمپیریټیو دپاره به تاسې ای آر ور واچوئ د 1 سیلیبل اډجکټیو ته به ای آر ور واچوئ او بیا به دین بیا به بل ښه که چېرته دا د 1 سیلیبل نه 2 یا 3 سیلیبلز وي یا ډېر وي نو تاسې به څه شی کوئ مور به واچوئ بیا به هماغه صفت واچوئ چې کوم صفت یا اډورب کارول شوی دی صفت یا اډورب کارول شوی دی بیا به دین واچوئ بیا به داسې بله فقره واچوئ خدای دې وکړي چې په دې خبره مرګلو پوه شوي وئ ما درته وویل چې کوم اډجکټیو یا اډورب که یو سیلیبل وي تاسو بدلوئ کمپیریټیو ته 1 سیلیبل ته ای آر ور واچوئ بیا دین واچوئ بیا بل شی که چېرته یو سیلیبل نه زیات وي بیا تاسو اډجکټیو کې تغییر مه راولئ یا اډورب کې تغییر مه راولئ فقط مور د اډورب نه مخکې مور واچوئ یا د اډجکټیو نه مخکې مور واچوئ بیا لاړ شئ هغې ته ښه اوس څنګه زه وایم علي is tall علي جګ دی څه شی دی جګ دا صفت دی مرګلو خو دا سره کوم صفت دی 1 سیلیبل اډجکټیو دی ما درته وویل چې علي سټال دا مثبت پازیټیو ډیګري اف ان اډجکټیو دی که ته کمپیریټیو ته دا بدلوې نو ته پوه شه دا 1 سیلیبل دی ما ته وویل چې 1 سیلیبل اډجکټیو ته ای آر ور واچوه څه شی صفت ته ای آر ښه علي is taller ای آر مې ور واچولی علي is taller علي جګتر دی څه شی دی یعنی نسبتا جګ دی دین ما درته وویل چې بیا واچوه دین علي is taller than محمود than محمد مقایسه ما دا چې علي is taller دغه صفت دغه کمپیریټیو ډیګري وایي ولې ځکه 2 اشخاص مو د یو بل سره مقایسه کړه علي او محمد 2 اشخاص دي ما درته وویل چې کمپیریټیو ډیګري کې تاسو 2 اشخاص یا 2 ځایونه یا 2 شیان د یو بل سره مقایسه کوئ خو مرګلو فکر مو وي همجنس داسې نه کېږي چې شخص د شي سره مقایسه کړي شاید د ځای سره مقایسه کړي ځای د سړي سره مقایسه کړي نه 2 اشخاص په خپلو منځو کې 2 ځایونه د یو بل سره لکه د جمع غوندې همجنس شیان باید وي نو علي is taller ځکه چې یو سیلیبل دی ای آر ورچوو علي is taller than محمد علي د محمد په نسبت جګ دی علي د محمد په نسبت جګ دی نو دغه دین چې دی تقریبا موږ چې وایو په پښتو کې په نسبت دغه د دې په نسبت جګ دی
یا داسې وایم محمد is ځکه سینګولر دی is short ټیټ ته وایي یو سیلیبل دی shorter وګوره ملګرو دین بیا دین چې بیا بل علي محمد is shorter than Ali محمد دی علی نه څه دی په نسبت ټیټ دی یعنی قد ټیټ دی taller shorter څومره عادي څومره یعنی کوای شو ملګرو چې ډېر په اسانۍ سره یو سیلیبل بل ته بدل کو ښه دا خو یو سیلیبل و ملګرو دا چې و یو سیلیبل و که اوس موږ څو سیلیبله وي دا زه وایم چې دې کې مثلا یو ووایم Ali is intelligent Ali هوښیار دی intelligent وګوره دا څلور سیلیبله دی نو کله ما درته وایي چې یو سیلیبل نه زیات شي بیا تاسې مور واچوئ نو دا ځای کې به مور واچوو چې مقایسه کوئ Ali is more intelligent دغه کې ګوتې نه وایو دې ته څه نه ورچوو فقط ځکه دا د یو سیلیبل نه زیات دی چې کله یو سیلیبل نه زیات شي نو فقط مخکې ورنه مور استفاده کوو Ali is more intelligent than د چانه مثلا than خالد Ali is more intelligent than خالد Ali د خالد په نسبت ډېر هوښیار دی نو دا داسې نشو کوی چې انټیلیجنټر داسې وایي چې Ali is intelligenter than خالد نه داسې نشوي Ali is more intelligent than خالد ځکه چې دغه صفت چې دی د یو سیلیبل نه زیات دی نو کله چې د یو سیلیبل نه زیات شي نو هغې ته مخکې ورته فقط مور استعمالوو نورالدین نو مقصد خدای دې وکړي چې ملګرو په دې خبره پوه شوي وای دې خبره نه الله دې وکړي چې تاسو پوه شوي یو صفت کاروم یو اډورب مثلا Ali runs Ali منډه وهي څنګه faster وګوره دا چې دی fast یو سیلیبل اډورب دی one syllable adverb نو دغه مو ور واچولو runs faster than محمد د محمد په نسبت تیزه منډه وهي وګوره دا اډورب دی ملګرو خو یو سیلیبل دی مو واچولو ډېر اسان که یو سیلیبل نه وای دلته مو مور اچولو پوه شئ اوس زه درته بل ووایم مثلا زه ووایم چې عایشه is beautiful عایشه څنګه دی ښکلې دی beautiful وګوره د beautiful دا درې سیلیبله adjective دی خو کله چې عایشه is beautiful دا positive دی که زه comparative عایشه is more دلته به مور واچوي beautiful than دلته بل خدیجه عایشه is more beautiful than خدیجه عایشه is more beautiful than خدیجه وګوره ما مقصد دا و چې دا ټول څه فقط مخکې ورنه څه چې و مور یعنی ډېر اسانه دی بیا هم درته وایم ملګرو چې یو سیلیبل وي ور واچوئ بیا دین بیا څه او که چېرته د یو نه زیات وي نو مور واچوئ بیا اډجکټیو یو بله پوښتنه یو بله هغه ته راځم ملګرو یو بلې خبرې ته مثلا I am taller ځکه یو سیلیبل دی then به اچوئ په نسبت I am taller than him واچومه یو که دغه he is واچوم ملګرو دې کې اختلاف شته I am چې دغه ځای کې object راشي که د subject راشي I am taller than he is واچوم که I am taller than him ملګرو دا دواړه صحیح دي کیږي خو په دغه صورت کې د ګرامر له نګانه دغه صحیح دی دا غلط دی ځکه چې دلته دغه دین چې دی دا کنجنکشن دی دا پریپوزیشن نه دی نو کله لکه خلک ډېر اشتباه کوي داسې وایي I am taller than him زه د هغه په نسبت جیږ یم
نو I am taller than him په نسبت چې ګرامر له نګاه نه هم دی نه وایي I am taller than he is. I am tall, he is tall. I am taller than he is. It means that he is tall. هغه هم جګ دی خو I am taller than he is. دلته به دا راځي ولې چې then دلته د کنجنکشن په صفت کارول شوی نه دی preposition. که preposition په صفت وکاروی شي بیا خیر دی object دی راشي. مثلا که زه ووایم نو تاسو مرګلو خدای دې وکړي چې دغه ټکي ته دې باندې زه بیا اخر کې به درته ووایم که چیرته then THAN د then د کنجنکشن په صفت راشي نو اخر کې سبجیکټ کارول کیږي he is I am taller than he is که چیرته د preposition په صفت راشي بیا object کارول کیږي مشکل نشته ښه اوس راځم بل ټکي ته یو اکسپشن غوندې یو اکسپشن مرګلو ما تاسو ته وویلې چې کله یو سیلیبل وي ای آر کاروو که یو سیلیبل نه زیات وي نو مور کاروو مخکې مور کاروو نوره صفت یا اډورب کې ګوتې نه وایو خو زه یو بل شی کوم صفتونه یا اډوربې چې په وای ختم شوي وي په څه شي په وای ولو که دا یو سیلیبل څه چې دوه سیلیبل هم وي دغه وای په آی بدلوو او ای آر ور اضافه کوو یعنی دغه بیا مور نه خوري خدای دې وکړي په دې خبره پوه شوي وای کوم اډورب یا ایډجکټیو چې په وای ختمي فقط په وای ولو که هغه یو سیلیبل نه زیات هم یعنی دوه سیلیبل هم وي نو تاسې ای آر ور اچوی شئ ای آر خو قاعده دا دی هر شی چې په وای ختمي هغه وای په آی بدلیږي دغه وجه ده چې دې ته سیمې واویل وایي چې دغه واویل مکمل واویل آی باندې بدلیږي بیا به دین یعنی دې ته مور نشئ استعمالوی مور دغه شی ما کاروئ مثلا زه ووایم زه یو مثال درته ووایم بیا پرې پوهیږئ she is pretty هغه ښکلې دی pretty که زه وایم چې هغې ایمان ښکلې دی نو زه وایم she is pretty دا خو دوه سیلیبله دی خو په وای ختم دی نو ځکه وای په آی بدم ای آر مور نه ورته she is prettier than I am یا د آی تاسو کولی شئ ام استفاده کوئ یا استفاده نه کوئ خوښه مو او که می استفاده کوئ نیټیو سپیکر استفاده کوي دغسې زبنیک استفاده کیږي خو ګرامیټیکلی انکریکټ دی ګرامر له نګاه نه غلط دی she is prettier than I am یعنی هغه ما په نسبت ښکلی دی نو دې په اساس نو تاسې کولی شئ دغسې مثلا په وای ختم دی وای مو په آی مثلا یا یا I am the ugly بد شکل ته وایي مرګرو ugly وګوره دوه سیلیبله دی خو په وای ختم دی نو مور نه ور اچومه نو د وای به په آی بدلومه ای آر I am uglier زه بد شکله یم یعنی then چا په نسبت then she is د هغې په نسبت I am uglier than she is او چې نیټیو سپیکر وایي چې then her هرم کارول کېږي په زباني کې خو ګرامر له نګاه نه دا غلط دی ځکه چې دلته then د کنجنکشن په صفت کارول شوی دی نه دی preposition هغه هم درته شاته وایم I am uglier وګوره په وای ختم دی I E R ښه کمپیریټیو ډیګري باندې پوه شئ مرګرو انشاءالله چې ستونزه به نه وي زه لږه ویډیو وګورم چې ویډیو در حاله کې چې 3 دقیقې دی خو خیر مرګلو اوس سوپرلیټیو ډیګري اف انرژي خدای دې وکړي چې په د کمپیریټیو ډیګري مو لږ دماغ خله شوی وي ما درته وویل چې کله یو سیلیبل وي تاسې به ای آر ور اچوئ خو که وای باندې ختم شوی وي که دوه سیلیبل هم وي ای آر خوري دا دویم مې درته وویل چې کله چې د یو سیلیبل نه زیات شي او په وای نه وي ختم شوي نو تاسې به هغه د صفت یا قید نه مخکې فقط مور واچوئ بیا همغه صفت وکاروئ بیا دین بیا بل چا سره چې مقایسه کوئ زه ځینې ایریګیولر هم دي چې لکه ګوډ بیډ دا شیان هغه زه درته وایم مرګلو هغې ته تشویش مه کوئ زه په دې کې چې شی پرېږدم نه انشاءالله اخر چې ما درس خلاص شي انشاءالله تاسو به پوښتنه نه وي ښه سوپرلیټیو ته مرګلو راځم سوپرلیټیو ډیګري سوپرلیټیو ډیګري کې ما درته وویلې چې یو شی د ډېرو شیانو سره
یو شخص د ډیرو اشخاصو سره یو ځای د ډیرو ځایونو سره مقایسه کیږي. هماغه کله چې وان سیلیبل وي وان سیلیبل ما درته وویل چې دې کې به ای آر مو ورچول دې کې ای اس ټي ور اضافه کوو اخر ته او بیا دین کروو. صحیح دی؟ بیا داسې او که چېرته د یو سیلیبل نه زیات وي هلته مو مور کرول دلته چې شی کروو د موسټ بیا هماغه صفت یا ایډورب کروو هېڅ خبره نشته یا ایډورب بیا هغسې دین بیا هماغه صفت هېڅ فرق نه کوي. خو هغه د ټولو نه جګترینه جینۍ دی ان د کلاس. چېرته؟ ان د کلاس په صنف کې. وګوره مرګلو په صنف کې خو شاګردان ډېر وي یا خلک ډېر وي شاګردان خو she is the tallest student in the class. یا she is the tallest girl in the class. وګوره ټال یو سیلیبل دی. tallest ای اس ټي مو ور واچول. څه مو ور واچول؟ ای اس. tall, taller, tallest. She is the shortest. short, shorter, shortest. تر ټولو ټیټه جینۍ دی in her family. په خپلې کورنۍ کې په خپل فامیل کې تر ټولو ټیټه جینۍ څه دی؟ دغه دی. she is the shortest in her family. یا she is the shortest girl in her family. که دلته girl واچوئ. she is the shortest girl in her family. هغه په خپل فامیل کې تر ټولو ټیټه د ټولو په نسبت ټیټه دی. نو د shortest ځکه چې وان سیلیبل دی. او ما درته وویل چې کله په وای ختم وي که دوه سیلیبله وي تاسې کولی شئ she is یا he is. he is ugly, uglier, ugliest. he is ugliest boy in his family. هغه په خپل فامیل کې تر ټولو څه دی؟ بدقواره هلک دی. نو وګوره ugliest په وای ختم دی. ما ته وایي چې په وای ختم وي ولو که دوه سیلیبله وي وای په آی بدلېږي ای اس ټي ور اضافه کېږي. ښه دا خو خلاص شو. اوس موسټ ته راځو چې ډېر سیلیبله وي څنګه چل ورسره کوو. ډېر سیلیبله beautiful, handsome, intelligent, interested, interesting. داسې ډېر سیلیبله ولري. ښه he is intelligent. she is intelligent. she is intelligent. وګوره څو سیلیبله یې ولره. she is intelligent girl. she is the most. دلته به واچو خاص she is the most intelligent girl in the class. هغه په خپل ټولګي کې تر ټولو هوښیاره دی. یعنی ټولګي کې ممکن ډېر هغه وي ډېر شاګردان نوره وي خو she is the most intelligent. she is the most intelligent. وګوره مخکې د صفت چې دا څو سیلیبله ده یعنې دوه سیلیبل نه زیات دی نو the most. she is the most intelligent. داسې نه وایي چې she is intelligentest. دلته ای اس ټي ور واچوو. نه د سیلیبل یو نه زیات دی نو she is the most intelligent girl in the class. داسې به نه she is the most intelligent girl than her یا than she is یا than I am. دغسې یو کس سره به نه کوئ. دا باید یو ګروپ وي. دا باید ډېرو سره مقایسه شي. ښه دا نه خدای وکړي چې مرګلو دې باندې پوه شوي وای. اوس تاسې به ووایئ چې دغه مور او د موسټ راس په چېرته و چې دا خوري. مرګلو تاسو ته مچ مینی ما ویلی وو. مچ مینی دا دواړه زیات ته وایي چې دا شمیرېدونکي دا نه شمیرېدونکي دپاره کارول کېږي. د مچ منی دا په پازیټیو ډیګري کې کارول کېږي. سوپرلیټیو فورم د دې کمپیریټیو فورم چې دی مور دی. مور مچ منه ډېر مور منه د هغه نه ډېر. نو د مور چې دی خپله د مچ مینی کمپیریټیو ډیګري دی ځکه دغه وجه ده چې په کمپیریټیو ډیګري کې د یو نه سیلیبلې زیات وي نو مور کارول کېږي. او موسټ چې دی موسټ هم زیات ته وایي مور هم زیات ته وایي مینی مچ هم زیات ته وایي. فرق یې دا دی
چې دا په پازیټیو ډیګري کې دغه مور زیات موست تر ټولو زیات نو دا په سپرلیټیو ډیګري کې کارول کیږي. همدا وجه ده چې کمپیریټیو ډیګري کې د یو نه سیلیبل زیات په وای نه وي ختم شوی مور کارو په سپرلیټیو کې موست کارو. خدای دې وکړي چې دې ټکي باندې پوه شوي وای. ښه اوس مرګرو یو څو درته اکسپشن ښیم. اکسپشن چې قاعده نه یا ایریګولر وایم. ایریګولر غیر منظم. غیر منظم irregular adjectives. irregular adjectives یا adverbs چې دي کېدای شي ځینې adverb مثلا زه وایم چې good positive. positive کې چې good وایم که دا positive ولیکم positive کې good په comparative کې چې ته وایې gooder داسې به نه وایې دې ته به وایي چې better دا قاعده نه لري. او په سوپرلیټیو کې به څه وایي بیسټ دا قاعده نه لري. ګوډ he is a good boy. he is better بهتر دی than احمد. هغه د احمد نه بهتر دی. he is the best student in the class. هغه په صنف کې تر ټولو بهترین دی. نو وګوره دلته بیسټ یا مثلا bad comparative degree څه دی worse. bad بدتر. superlative څه دی worst بدترین. bad بدتر بدترین. ښه بهتر بهترین. نو مطلب مرګرو دغه چې دی دغه قاعده نه لري. یا مثلا وایم چې many لکه مخکې مې درته وویل یا many یا much. many د شمېرېدونکي much نه دې څه دی comparative more. superlative څه دی most چې دا اوس مې درته ویلې. یا مثلا وایم چې a little یا little little دې څه دی less. superlative least. دا ځینې دي مرګلو چې دغه شیان قاعدې نه لري. دا قاعدې نه لري. at least موږ وایو little less least. نو دغه هغه څه و چې قاعدې نه لرلې. زه به یو بل شی مرګلو ته وایم مثلا دې نه سوا ټوله قاعدې لري. دې نه سوا ټوله قاعدې لري. زه به اوس درته یو څو مثلا بیا درته ولیکم چې دا پازیټیو کې مثلا زه درته ولیکم. اوس خو تاسې دماغ په خلاص شو انشاءالله مشکل به نه وي. او کمپیریټیو چې تاسې پې پوه شئ کمپیریټیو او سوپرلیټیو. مثلا مرګلو زه وایم چې سمال وړوکی دا یو سیلیبل دی. په کمپیریټیو کې څه خوري ای آر سمالر. په سوپرلیټیو کې څه خوري ای اس ټي سمالست. بیگ دا مې دې دپاره ته ولیکلو مرګلو چې د جي ډبل کیږي بیگ بیګر. ولې جي ډبل شو ځکه چې د دوو واویلو ترمنځ راغلو. کله چې یو کنسونیټ د دوو واویلو ترمنځ راشي مخکې مې درته ویلي دا کنسونیټ ډبل کیږي. او په سوپرلیټیو کې ای اس ټي بیګست. ښه که ډېر سیلیبل وي هینډسم هینډسم. سوپرلیټیو کمپیریټیو به څنګه کوو مور هینډسم. مور به وراچوو مور هینډسم. او سوپرلیټیو به څنګه کوو موست به وراچوو ځکه موست خپله سوپرلیټیو فورم دی مچ مینی دی او دا یې کمپیریټیو موست هینډسم. دا دې په خاطر چې تاسې لږ ښه ذهنیت خلاص. او بل ایزي دا دوه سیلیبله دی مرګلو خو په وای خاتم دی چې په وای ما درته وي چې خاتم مور به نه وراچوئ چې په آی خاتم وای په آی بدل کړئ ای آر ور واچوئ په کمپیریټیو کې ایزیر ایزیر. او په سوپرلیټیو کې وای په آی بدل کړئ ای اس ټي ور واچوئ ای اس ټي ای آر. هم دلته مې ای آر ور واچول دلته مې ای اس ټي دی ای اس ټي اچوئ دلته مې ای اس ټي ور واچول خو دا مې وای به همیشه په آی بدلوئ ای اس ټي به ور اچوئ. او بل دا قاعده نه لري ګوډ بیټر او بیسټ. او ان دننه ان انر یا غینم دننه انست. دا مرګلو داغه ان inner انست اوت اوتر اوتست.
نو دغه سیم تاسې کولی شئ ملګرو in the inner door I broke the inner door of the house. I broke the innest door of the house. نو مرګلو دې کې مرګلو ډېرې طریقې درته وښیي چې small, smaller, smallest, big دلته ډبل کېږي، دلته 2 سلیبله دي په کمپیریټیو کې یا ډېر سلیبله دي په کمپیریټیو کې هینډ مور خوري او په سوپرلیټیو کې موست. په دې کې مې بله قاعده درته وویلې چې په وای ختم شوي ولو که د یو سلیبل نه زیات وي وای په آی بدلېږي، په کمپیریټیو کې ای آر خوري او په سوپرلیټیو کې وای په آی بدلېږي ای اس ټي خوري. دا مې درته دغه وویلې چې دغه طریقه نه لري. نو دغه هر یو کې ما مقصد و مرګلو چې دا مې درته وویلې. دا مې درته وویل چې یو سلیبل ای آر خوري. دا مې درته ویل چې ځینې حالاتو کې ډبل کېږي کله چې یو کانسوننټ د دوو ویلو تر منځ راشي. دې کې مې دا طریقه درته وښوده چې کله د یو سلیبل نه زیات وي په کمپیریټیو کې مور خوري او په سوپرلیټیو کې موس خوري، نوره په ایجکټیو کې تغییر نه راځي. دې کې مې بله طریقه درته وښوده چې کله په وای ختم وي ولو که یو سلیبل نه زیات وي نو وای په کمپیریټیو کې په آی بدلېږي ای آر خوري او په سوپرلیټیو کې وای په آی بدلېږي ای اس ټي خوري. او په دې کې مې دا طریقه درته وښوده مرګلو چې ځینې قاعده نه لري، غیر منظم دي، چې همدا په دې طریقې سره زده کوو. نو خدای دې وکړي او د اخري کې مې دا قاعده درته وښوده چې د ان ته تاسې به ځینې وخت د پریپوزیشن نسبت وکړئ، خو په دا صورت کې دا پریپوزیشن نه دی، ایجکټیو دی. خدای دې وکړي چې په دغه درسونو څه نه څه پوه شوي وای. درس نسبتا پیچیده و. نو ښه زه یو خبره بل هم کوم مرګرو چې هغه ما تاسو ته پریپوزیشن او د هغه خبره کړې وه چې مثلا ما درته وویل چې I am taller than him. که د هم ووایي دغه ګرامر له نګاه نه غلط دی، ځکه دا کې دین کنجنکشن دی. کنجنکشن چې کله دین د کنجنکشن په صفت راشي بیا شاته آبجکت د آبجکت دی، ځکه موږ آبجکت می از یو دیم هم هر ایټس بیا آبجکت نه کارول کیږي. نو دا به تاسو څه شی کاروئ؟ سبجکت. نو سبجکت دین هی از هی او از اختیاري دی ځکه هی سره از راځي. I am taller than he is. I am shorter than she is. I am smarter than he is. نو مرګرو دغه کې تاسو دغه شی کاروئ. یو خو که چیرته دغه اوس درته بله جمله چې هغه په هغه صورت کې کارول کیږي چې دا د پریپوزیشن په صفت راشي. مثلا I like you یا I love you. I love you more. ډیر. I love you more than him. I love you more than him. نو په دغه ځای کې باید object وکارول شي ځکه چې دلته then conjunction نه دی. then دلته د preposition په صفت کارول شوی. کله چې then د preposition په صفت وکارول شي نو دلته object یا accusative case بیا رول لري. accusative case دلته کارول کیږي. خو کله چې then د conjunction په صفت وکارول شي conjunction نو بیا ځای کې nominative case یا subjective case کارول کیږي، نه accusative یا objective case. دا ګرامر له نګاه نسبتا خبره پیچیده و مرګلو چې ځکه د کیسونه موږ نه دی ویلي چې nominative case accusative case dative case vocative case genitive case یا دغه کیسونه موږ نه دی ویلي. دغه وجه ده چې دغه تاسو ته به پیچیده وي، خو هغه مرګري چې ګرامر کې پوره پوهیږي او ښه پوهیږي د ما خبره باندې بیا پوهیږي. دا ولې ما هم صحیح دی او که he is غلط دی؟ ځکه چې دا اصلا جمله داسې دی I love you I love him. I love you زه تا سره مینه لرم. I love him د هغه سره مینه لرم. خو but I love you more خو تا سره ډیره مینه لرم then که دغه ځای زه then واچوم لنډه then هغه د هم خپله پاتې شي. I love you more than him. زه د هغه په نسبت تا سره ډیره مینه لرم. نو وګوره مرګلو دلته هم راځي ځکه دا object دی، ځکه چې دا د preposition په صفت کارول شوی دی، نه د adverb په نسبت. د conjunction وبخښه د conjunction کله چې دا د preposition په صفت وکارول شي دلته object همیشه کارول کیږي نه subject ځکه دا accusative case دی. خو که چېرته د conjunction په صفت وکارول شي بیا به همیشه څه شی کاروئ؟ بیا به همیشه subject کاروئ. I am smarter than he is. دغه ځای کې به بیا هم نه وایي.
ښه خدای دې وکړي په دا خبره نسبتا پیچیده وه ځکه چې ګرامر له نګانه دغه ځای ته موږ نه یو رسېدلي انشاءالله یوه ورځ به داسې وي چې د کیسونه دا شیان به وایي دا به ډېرې بې عادي خبرې وي ستونزه به انشاءالله نه وي دا ډېره پیچیده خبره وه مرګلو وبخښئ مرګلو د اخري خبرې نسبتا پیچیده په دې وي چې هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلی خو د ځینو مرګلو سره چې هغه ګرامر کې وقت ورېدوي او پوهیږي په دغو توپیرونو او دا ډېر اساسي ستونزه دی د ګرامر له نګنه ډېره پیچیده موضوع وه چې ځینو خلکو به په کمپیریټیو او سوپریټیو ډیګري کې دین نه شاته می کارولو I am smaller یا he is smaller than me به ویلې داسې چې he is younger than me نو په دې اساس ما دغه شي ته اشاره وکړه فکر کوم چې ډېرو ته پیچیده وي په شی به نه وي تشویش وړ خبره نه ده ولې هغه څوک چې پوهیږي دا مهمه موضوع وه چې ورته اشاره شوې وای نو مرګلو درسونه ما درته وویله چې ورو ورو سختۍ طرف ته روان دي او ورو ورو سختیږي خو اطمینان در کوم هغه چا دپاره به دا درسونه هیڅ سخت نه وي چې تیر شوي درسونه یې ښه زده کړي وي او ویلې وي که چا تیر شوي درسونه نه وي ویلي نو ما مخکې هم درته ویلي وو چې ما درسونه ځنځریز یا کړهیز شکل لري که یو کړی چا نه خطا شوه اطمینان در کوم چې د تیر ورځې درس خطا شو دغه نن ورځې درس په موضوع دا شیانو باندې ممکن پوه نه شئ یا ډېر په سختۍ پوه شئ نو خواهش مې دا ده چې درسونه منظم تعقیب کړئ هغه ملګري چې ناوخته خبر شوي دي او په وخت خبر شوي نه دي نو کوشش وکړئ چې یا هغه دې کوشش وکړي چې دغه تیر شوي درسونه اول تکرار کړي بیا بعدي درسونو کې به انشاءالله ورته ستونزې نه وي مرګلو یو خبره باید وکړم چې الحمدلله مرګلو زه چې کوم فیډبیک اخلم اکثره ډېر تلاش کوي ډېر څه زده کړي دي ډېر کوشش کوي یقین وکړه ځینې مرګلي یعنی ماته ډېرو کلکو شرایطو کې یعنی دوی ماته شواهد مدارک مخې کوي چې استاد موږ په دغسې شرایطو کې ستا درس ته رسیدګي کوو وقت ماته یو روحیه راکوي نو دې نه دا معلومیږي متاسفانه چې په افغانانو جنګ تپل شوی دی افغانان د هرې له نګانه ځپل شوي دي او د افغانانو د استعداد د لیاقت د وړتیا نه خلک ترس لري هراس لري نوره هغه استعداد او وړتیا چې په افغانانو کې دی په هیچ چا کې نه وینمه یقین په خدای وکړه ماته مرګلي میسیجونه رالیږي او عکسونه رالیږي چې استاد موږ یعنی یو جګ لوړ غره ته خیږي چې هغې غره ته ختل ممکن 1 ساعت ونیسي ختل او 1 ساعت کوزیدل ونیسي ولې د احساس له مخې چې افغان بچی د درس سره مینه محبت د تعلیم او تحصیل سره مینه محبت لري خو کله چې هغې ته درج دلچسپه وي هغه 1 ساعت بره مزر کوي او 1 ساعت لاندې ځکه چې په لاندې ساحې کې هغې ته انټرنیټ کار نه کوي یا انټرنیټ ډېر ضعیفه وي چې ویډیو نه پلی کوي نو د افغان بچی غره سر ته 1 ساعت پورته مزر کوي او 1 ساعت لاندې مزر کوي تر څو چې دته درس یعنی وبخښئ مرګلو یعنی دا ډېر یعنی بیا هم درته وایم چې په افغان تل جنګ تپل شوی افغان ترقی او پرمختګ ته نه دی پرېښودل شوی افغانستان ته دغه خپل مدني او حقوق نه دي ورکړل شوي د افغانستان د وګړو خصوصا د افغانانو بیا خاص په ځانګړي ډول د پښتنو د پرمختګ نه خلک ترس لري نړۍ ترس لري والله بالله په سمت الله چې افغانانو ته فرصت او زمینه د تعلیم او تحصیل مساعده شي او دغه وخت هر یو سړی ورته وقت خدمت وکړي یعنی افغانان هغه وړتیا لري چې ټول نبیغان دي د مور نه نبیغه پیدا شوي افغانانو تل په جنګ کې ګټلې دی او تل په قلم کې ګټلی شي خو په هغه صورت کې چې دوی ته د قلم زمینه مساعده شي دا چې قلم ته خلک فرصت او مقانه ورکوي دا خلک د دوی نه ډریږي هیوادونه نړۍ د دوی نه ډریږي افغانان په هر ډګر کې چې په جنګ کې ګټلی شي په قلم کې افغانان ټول مدرزده نبیغان دي خو له بده مرغه د ده لیاقت او وړتیا نه خلک ډریږي چې دوی ته مقانه ورکوي یو کس چې 1 ساعت بره غره سر ته خیږي او واپس 1 ساعت راکوزېدو کې د نیم ساعت لیکچر تلته غره کې ناست وي نو ته څه فکر کوې چې افغانان یعنی د درس سره مینه نه لري علاقه نه لري خو افغانان ته دا زمینه نه دی مساعده شوي افغانان ته دا فرصت نه ورکوی کېږي مرګلو وبخئ او ځینې مرګلي ما ته داسې میسیجونه کوي چې هغه ډېر په ستړي حالت کې هغه لکه وظیفونه راځي هغه وایي چې استاد موږ ګروپ لرو یعنی هغه ګروپي هغه تر څو هغه پورې د کار جامې نه بدلوي چې تر څو دوی درس نه وي تعقیب کړی دوی وایي چې موږ د کار ستړیا د ستا په درس رفع کېږي
کله چې موږ ستا درس واورو او زده یې کړو د ګروپ هغې نه وروسته موږ جامې بدلوو او ډوډۍ خورو، موږ ته دغه راحت راکوي، سکون راکوي. یعنې افغانان یعنې دومره وړتیا هم د دې لري او دومره علاقه هم د دې لري، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې افغانانو ته دغه چانس چا نه دی ورکړی. او متاسفانه چې په مکاتبو او پوهنتونونو کې مو اکثره د سریالونو خبرې کیږي، متاسفانه چې پوهنتونونو کې مو لیکچرې او چپټرې تر اوسه اپډیټ شوي نه دي. د سلهاوو کلونو پخواني چپټرې دي چې هماغه استاد میخانیک زده کړی دی او شاګرد نه هم دا توقع لري چې میخانیک زده کړي، استاد اپډیټ نه دی، نو شاګرد به څنګه اپډیټ کړي؟ یقین وکړه چې افغانان هغه استعداد چې په دوی کې دی او ما لیدلی دی، ځکه چې ما ته دوی فیډبیک راځي، ما ته د دوی ما سره خپل نظریات شریکوي، دومره خوشبیني چې دوی لري. زه حیران پاتې یم، موږ هېڅ نه دي کړي، ما نه دي کړي. نو هېڅ زه چې ما نه زه والله بله قسم درته خورم، والله بله چې اکثره وخت داسې شوی دی، اکثره وخت چې زه تاسو ته نن درس در کوم، زه بېګنی د شپې تر 10 بجو پورې خبر نه یم چې سبا به د درس موضوع څه شی وي. یعنې زه دومره بې پلانه راځم تاسو ته درس در کوم او بیا تاسو دومره جدي علاقه چې د درس سره ښیي چې استاد درس داسې و داسې مو زده کړو، نو زه حیران پاتې دې ته یم. یعنې ما کې دا وړتیا نه وینم، نو زه چې تاسو ما درس دومره خوښېږي، نو دې نه ما ته معلومیږي چې په مکاتبو کې هغه استعداد د استادانو د صفر سره ضرب شوی دی. هغه استادان بیخي تاسو ته درس نه درکوي، خپل زحمت نه وباسي، خپل معاش نه حلالوي. مرګلو نوره خبرې چون نن ویډیو نسبتا اوږده په دې شوه چې ډیګریز اف ان ایجکټیو نسبت ګټور وو او د اهمیت ترڅنګ یې دغه حجم د درس هم زیات وو او دا خبرې سرسري در باندې بوج کیږي، بخښنه غواړم. نو بیا مې د مرګلو نه خواهش دی، واقعیت ماته تاسې استعداد وړتیا بالکل په ثبوت رسېدلی دی، کې شک هېڅ نشته، خو ګیله مې د استادانو ده دی، د پوهنتون استادانو ده دی چې هغه خپل زحمت نه وباسي، محصلین نه رسوي او شاګردان نه رسوي. الله دې دوی ته هدایت وکړي، الله دې تاسو د درس توفیق درکړي. مرګلو یو کس قرباني ورکړي، ټول فامیل کوشش وکړي چې تعلیم یافته او تحصیل کرده او په علم یې منور کړي. یقین وکړه تعلیم او علم دغه پښیماني نه لري. خیر د یو کس قرباني ورکړي د باقي نورو سره چې هر رقم په تعلیم او تحصیل کې مو ورونو خویندو سره کومک وکړي. واقعیت خو څه وایم مرګلو ویډیو اوږدېږي، وبخئ بیا به شخصي کوم بل لایف کې په دغه مواردو خبرې وکړو. تر بعدي درسونو پورې مو په لویو متعال خدای سپارم. ښه وختونه او ښې